د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم د خاندان یو بچی و په بلخ کې اوسېده. سیده و، خاوند وفات شو خاوند، نو مفلسی پیراله، غریبی پیراله. د مفلسی په وجه باندې دغه بیبي د بلخ نه سمرقند طرف ته هجرت وکړو. چې دغه بیبي سمرقند ته راله، د ماښام ټایم دی، یخني موسم دی، باران جړی ده. تپوس کوي چې د سمرقند کې داسې څوک مسلمان شخص شته، رحمدله شخص شته، مالداره، چې مال لږ پناه راکړي. ما سره بچی دي چې هغه ځان سره زه د کور کې ځای کړم. چا ورته یو سیټ یو خان وښودلو چې لاړه شه، هغه ته ووایه هغه به کیدای شي ستا دا مشکل اسان کړي. دغه سیده بیبي راله د سیټ ته، خان ته وایي چې زه د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم د خاندان نه یم، د هغه نسخه مبارکه یم، او راغلی یم د بلخ نه مسافره یم. وړې ماشومان دي را سره، په جومات کې مې کینولی دي، باران دی، یخنی موسم دی، درخواست درته کوم ماله لږه پناه راکړه. هغه خان نه یو نه دوه جواب کې ورته وایي چې ته په کوم دلیل وایې چې د حضور مبارک نه صحیح ده؟ تا سره ګواه شته؟ تا سره څه ثبوت شته چې ته د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم په اولاد کې راځې؟ دغه سیده بیبي ورته فرمایي چې ما سره خو ثبوت نشته، زه خو په خپله مسافره یم، دلته به تا ته زه څه ثبوت وښیم. لاړه، رخصت شوه، مایوسه شوه، په لاره را روانه ده. یو بل شخص ته تپوس کوي چې داسې څوک شته چې ماله لږ د شپې ځای راکړي، ماشومان دي راسه. یو شخص ورته وفرمایل چې شته یو کس، خو هغه بېدینه دی، بدمذهبه دی، خو انسانیت پکې پروت دی، رحمدله ډېر دی، خو مجوسي دی. د سید بیبي فرمایي چې زه هغه له به لاړه شم. هغه مجوسي ته چې لاړه، چې دی ورته وفرمایل زه د حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم نسخه مبارکه یم. هغه مجوسي خپل خادم ته حکم کوي چې شابه د ماشومانو بچیانو ته پاکې کپړې نورې برابر کا، دی ته د خوراک سیستم برابر کا، او کمره ورته خالي کا چې دی ښه په عزت سره دلته آرام وکړي، چې د دوی په خدمت کې هیڅ کمی را نشي. د هغه سیټ سره، هغه خان سره، دغه مجوسي چې کوم هغې سره د سید بیبي ځای شوه. شپه راله، دغه سیټ چې کوم مجوسي دی دیم خوب ګوري، او هغه مسلمان چې کوم مالداره شخص دی، خان دی، هغه هم خوب ګوري چې میدان حشر دی، قیامت برپا شوی دی. حضور مبارک صلی الله علیه وسلم د حوض کوثر په خوا کې تشریف فرما دی. نبی علیه السلام په خپلو پاکو لاسونو باندې خپلو امتیانو ته د حوض د اوبو ورکوي لګیا دی، تقسیموي. دغه شخص چې کومه د سید بیبي یې رټلې وه، دغه شخص حضور مبارک صلی الله علیه وسلم ته قریب شو، ورته وایي جی ما لم لږ د دې حوض کوثر نه اوبه راکړه. نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي ته څوک یې؟ هغه شخص ورته فرمایي، وایي ورته چې د الله رسول زه ستاسو امتي یم که نه؟ نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي تا سره څه دلیل دی چې ته زما امتي؟ تا سره څه دلیل دی؟ تا سره څه ثبوت دی چې ته زما امتي؟ تا زما د نسۍ نه دلیل غوښتو، تا زما د اولاد نه ګواه غوښتو، اوس لاړ شه ته ماله ګواه راوړه چې ته زما څنګه امتي. دې خوا د مجوسیم خوب ګوري چې یو ښکلې بنګله ده جنت کې، حضور مبارک صلی الله علیه وسلم ورسره تشریف فرما دی. دغه مجوسي نبی علیه السلام مبارک ته وایي ای د الله رسوله دا دونه ښکلې بنګله د چا ده؟ وایي دا هم ستا ده که کلمه دې وویله؟ که مسلمان شوې دا هم ستا ده، ځکه چې تا زما د اولاد عزت کړی دی، دا الله تعالی هم ستا دپاره تیاره کړې ده، خو بس صرف کلمه ووایه، کلمه ووایه.
هغه مجوسی په خوب کې کلمه وویل او مسلمان شو، سهار په ویښه باندې کلمه وویل او بیا مسلمان شو. مسلمان شو. دغه مالدار شخص چې کوم مسلمانو سهار ټول سمرقند کې لګیا دی، په خپلم ګرځي او خادمان هم ګرځي چې شابه یې هغه سید بیبي پیدا کوي، ما نه حضور مبارک خفه شوی دی. نبی علیه السلام رانه مخ مبارک اړولی دی. اخر چې معلومات کړی دی دغه مالدار شخص چې مخکې مجوسی و د کور ته رالو، ورته وایي چې دغه مسلمانه بیبي سید بیبي ما ته راکړه، زه د دې ډېر حق لرم چې زه د دې خدمت وکړم. هغه شخص ورته وایي چې نه، د دې خدمت په ټول عمر زه کوم. اوس وایي ته خو مجوسی، ته خو بېدینه یې. وایي زه مجوسی ومه، اوس د حضور امتي یم، ما ایمان روړی دی. دغه مالدار شخص ورته خوب بیانوي چې ما داسې خوب لیدلی، حضور مبارک رانه مخ اړولی دی. دغه شخص ورته خوب بیانوي ما له حضور مبارک غاړه را کړې ده، ما سره مینه کړې ده. حضور مبارک صلی الله علیه وسلم په خپل اولاد داسې مین دی، ګورې خاندان باندې